راکونو یو واقعا لیکلې ده دا ټول نو بس کوم زما باندې پروګرام دی خو زه دغه ملګرو ډېر سره ورکړم دا ولې یو ټیم بولې او کیسه بل طرف ته راغله بهر کیفیت ساتي یو نوجوان هغه د شکل نه راځي د مونږ غوندې بدرنګ او ښځه ورله الله خشته ورکړې دینداره ښځه ور ډېره زیاته حسینه او خشته ښځه وه زمونږ د پښتنو کې هم دا کار وي چې کله رویره یا په خاندان کې بدرنګې جینې وي که نه خبرې ته سوچ کوئ په شکل به انسان بدرنګ نه وي خو په عام روټین سره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان الله ډېر خشته پیدا کړی دی خو کله کله داسې مونږ په نسبتا وایو دا بدرنګ دی او دا خشته دی نو چې کله بدرنګه لور خور په کور باندې وي قسم دی که خشته نوجوان د تره زوی یې څه کوي وایه یاره وي ځکه نه کوم دا مې خور ده زه ورته د خور په نیت باندې ګورم ځکه نه کوم او چې کله خشته جینۍ وي او خاوند او دغه د تره زوی هسې تیرنګړا وي زه په خپله تاسو په خپله سوچ وکړئ نو بیا مې ورسره دا بل ورور غم خادي پرېږدي وي ما له رویره رانه کړه زوی له زه ورسره غم خادي نه کوم چې رویره په دغه رنګې په شکل کمزورې وي نو بیا یې خپل روارۍ نه کوي روارلی یې نه کوي خو چې کله بالفرض و تقدیر بچی هسې کوتکبان وي د ټول عمر د خدای تعالی بېکاره نو بیا به پرې خشته جینکۍ تباه و برباد غم خادی پې په زر کرتې دي در سره پرېږدي چې لور خور دې پرې رضا نه ده په زر کرتې کې چې ورله ور نه کېږي زمونږ دا د پښتنو رواج یې وي چې زه یې ورکړم پلارې وایي بیا وروسته بیا ریلې ګورئ نه تاسو یو بل ته مشتق ریوان وي دا ستا د غلطې فیصلې د وجې نه ستا کور هم بیا درته رنګې د جګړو هغه امتحان ته ورسي بهر کې یو دینداره ښځه وه هغه ورته خدای ورکړې وه یو ځل دا بدرنګه نوجوان کور ته رادننه شو نو دا ښځه ورته په خندا شوه وي یاره دا خاوند ورته وایي سړیه وی نن دې راته دې ښځې ته وایي ښځې نن دې راته ډېر زیات په محبت ونه خندل او سړیه وي مو تا دواړه جنتیان دي وی ښځې دا درته کله نه الهام شوی دی چې زم جنتي یم او تم جنتي او که نه سړیه وی ګوره ته د خدای تعالی بدرنګې شیشې ته ودرېږې نو ځان ته چې ګورې نو دغه رنګې ځان ته هم درته بدي ښکاري او بیا هم دا شکر وباسې چې الله که زه دې بدرنګ پیدا کړم خو الحمدلله ښځه دې ویسه را کړې ده خشته را کړې ده او زه چې ته کله کور ته رادننه شي زما په زړه تورې نورې شي خو بس زه وایم چې یاره الله ستا تقسیم دی خاوند دې تا را کړی دی زما پې صبر دی نو ته ووایه الله شکر دی که زه بدرنګ یم نو ښځه مې خشته ده او زه ووایم که زه خشته یم او خاوند مې بدرنګ دی زه صبر کوم او د قرآن فیصله ده چې صابرین او شاکرین به دواړه چېرته ځي چې صبر هم کوي او شکر وباسي دواړه به جنت ته ځي نو لحاظه موته ځکه جنتیان یو نو تاسو ته مې وایم بعضې شکر وباسئ او بعضې صبر کوئ کار به ټیک وي ښه او که نه صبر هم ونه کوو شکر هم وي نیسته بیا به هم دلته کې رحمت الله مولوي صاحب سره په جومات کې شپئ څه ووایم که کور کې رانه شپه وکړې تاسو په خبره پوه شئ که نه عزتمندو الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي ودونه چې کوئ دی د نوجوانان دی ودون ته وګورئ دغه رنګې تاسو ته یو میسج پرېښودو علما را جمع کړي نیکان خلک را جمع کړي څو خبرې به درته وکړي په دې باندې به تاسو ته الله اجر درکړي کم از کم دا لږ ساعت خو د ګناه نه بچ شوې دا لویه وړه خبره ده یو ګنټه خو کم از کم د الله د نافرمانو نه بچ شوې او قسم دې زه درته وایم چې بس الله د انسان دپاره څه د بښنې یو معامله ټیک کوي کیدای شي زموږ ستا دا لږه ناسته د بښنې ذریعه جوړه شي که نه نو لحاظه دلته رنګې هر مجلس د نیکۍ ته په دې نیت دی چې الله دې موږ ته څه راکړي اجر او بښنه راته الله وکړي دا څو خبرې مې ستاسو د وړاندې ذکر کړې الله دې د اعمال کولو توفیق نصیب کړي